بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانان ورونو اللہ جل شانہ د دې دین اسلام بنیاد په یو پنځو خبرو باندې ښودلی دی چې هغې ته پنځه بناګانې د اسلام ویلی کیږي او رسول الله مبارک دغه الفاظ فرمایلی دي بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا دا په پنځو سیزونو باندې ده په هغه پنځو سیزونو کې د ټولو نه اولنۍ خبره د کلمه شهادت اقرار کول دي چې سړی دا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اب په خوله باندې وایي او په زړه باندې به د دې تصدیق کوي چې او دا کلمه ما وویله چې په دې کې د الله پاک د وحدانیت ذکر دی د الله د یووالي ذکر دی او دویم جز کې د نبی علیه السلام د رسالت او د پیغمبرۍ ذکر دی د دې وجې نه ایمان ویلی کېږي اقرار باللسان و تصدیق بالقلب په ژبه باندې د توحید د کلمې د هغې اقرار کول دي او په زړه باندې د هغې تصدیق کول دي دا خبره به صرف د خولې په سر نه وي ګنې د نبي علیه السلام په زمانه کې منافقانو هغوی یوازې کلمه نه ویله کلمه هم ویله منظم کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به جمعات کې ناستمو خو صرف په خولې دا کلمه وه
بیا چې به خپلو ملګرو ته لاړل نورو کافرانو ته هغې ته به لاړل نو بیا به وی دا په دې مسلمانانو پورې مونږ هسې خندنۍ کوو هسې ور پورې ټوکې کوو خاندو ور پورې نور مونږ ستاسو ملګري یو مسلمانانو ته به جرال نو ته به وی آمنا مونږ ایمان راوړی ستاسو ملګري یو کافرانو ته به لاړل وی نه مونږ هغې پورې هسې ګپې لګو او مونږ ایمان نه دی راوړی نو دغه اقرار خو هغوی کو په خولې که نه او اقرار څه چې د جمع د مانځه نه به هم نه پاتې کېدل د جمع مونځ به هم کو خو چونکې د زړه تصدیق نه و نو الله پاک هغې ته منافقان وي او رسول الله مبارک ته وښودل دغه سړی منافق دی دغه سړی منافق دی د منافقانو هغه تعداد یې ورته وښودو د هغې نومونه ورته وښودل او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلق هغه منافقان هغه حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دا د نبی علیه السلام رازدارو هغه ته یې وښودل اوس دې زمانه کې مونږ ته د منافق پته نه لګي نه راځي که نه بل پیغمبر خو دنیا ته نه راځي چې هغه مونږ ته ووایي چې دا فلانی منافق دی البته د عمل نه دغه پته لګي چې یاره دا عملي طور باندې دا کار د نفاق کوي لکه حدیث کې راغلی دي څوک د سهار او د ماسخوتن مونځ نه کوي نو دا منافق دی څومره خطرناکه خبره شوه نو اوس مونږ ورته کافر نشو ویلی خو د ده د عمل د منافقانو دی عمل د منافقانو په شانتې دی مونږ به ورته منافق ځکه نه وایو چې هغه کلمه وایي هغه نور د دین کارونه کوي مسلمان دی دین کې خو یوازې یو مونځ نه دی مونځ خو یو عبادت دی بلا خبرې د دین دي دقه رنګې چې دا ایمان سړی راوړي مسلمان دی مخکې نه ایمان راوړی الحمدلله مونږ پوش په پوش مسلمانان را رواني نوې کافر دی هغه ایمان راوړه کلمې وویله نو بیا به هغه مونځ هم کوي بیا به هغه روژه هم نیسي بیا که په هغه باندې حج فرض و نو حج به هم کوي بیا به هغه زکات هم ورکوي دا خبرې به بیا خامخا کوي وجه دا ده چې په مسلمانۍ کې داخل شي مسلمانول په زور نشته داسې نشي کولی چې ته یو سړي په سر باندې ټوپک کېدې تمانچه پې کېدې چې شابه کلمه ووایه نه داسې به نه کړي هغه ته به ترغیب ورکې هغه ته به سوال کې هغه ته به مینت کې هغه ته به د دین د مسلمانۍ فضیلتونه بیانې نو په خپله خوشۍ به هغه کلمه ووایي ځکه دغه کلمه چې وایي تا وله په سر ټوپک او تمانچه یې ښودلې خو د یار یې وایي نو دا خو د زړه نه ده ها البته چې کله دا سړی مسلمان شو نو بیا چې ستا وس رسېده نو د دې مرۍ نه بیا نیسي منزله بیا راولي دا وس خو زما ستا نه دی که نه دغه کار د چا دی دا د ګورنمنټ د حکومت کار دی چې یو مسلمان بنده د دین اسلام احکام نه مني شریعت به سزا ورکوي ما ورته به څه کوو زما ورته په ذمه څه پاتې وینا وعظ نصیحت دا چې مختلف خلق لګیا دی د علما تبلیغیان تصوف والا څه کوي مقصد څه دی مقصد صرف دا دی چې د مسلمانانو په ذهن کې د مانځه خبره کینی د مسلمانانو په ذهن کې د زکات خبره کینی د مسلمانانو په ذهن کې د روجی خبره کی او د هغې فضیلت او د هغې غوروالی دا پکې کیږي نو دا نور ټول احکام به کوي حج اوس حج داسې یو څیز دی چې هغه د طاقت سره تعلق ساتي مالی
چې د مالی وس د چا کیږي چې د سره د تلو راتلو کرایه همي د خرچې پیسې سره همي او د زینو چې د سونه ورځ د په حج لګي چې په دې کور کې د هغومره خرچه پریدي چې دا سونه ورځ د لګي چې د هغې خرچه په کور کې پریدي اوړه او چای او چینی او فلان او ډینګ دا په کور کې واچئ یا په کور کې څوک ذمہ دار کړي لکه دا پیسې والا او ته د کور خرچه کوه زما د راتلو پورې روجه ده روجه په ظاهر ګران عمل دی فایده ډېره ګرمۍ کې روجه بیا ډېره ګرانه هر بالغ نارینه زنانه باندې روجه فرض هغه سړی به د روجې نه بچي چې هغه داسې بیماری باندې بیمار دی چې هغه بیماری ښه کېدو والا نه ده او یا دومره انتهایی ضعیف شوی دی دومره انتهایی بوډا شوی دی چې هغه ته سات په سات د خوراک ضرورت دی سات په سات نو په دې ټولو خبرو کې یوه خبره په دې بنیادی خبرو کې یو خبره هغه چې کومه دی د زکات هم ده زکات یو دای چې د سړي سره مال وي یا نقد پروتي یا د تجارت مالی د اغستلو خرڅولو مالی نو د هغې دپاره شریعت دا طریقه مقرر کړې ده چې په دې کال تیر شي نو ته به د هغې نه 40 روپۍ ورکې په 40 زرو کې به 1000 روپۍ ورکې 80 زرو کې به 2000 روپۍ ورکې که تاسو خیال وکئ نو دا ډېره معمولي شرحه ده ډېره لږه ځکه چې د دې په وجه ستا په دې مال کې الله برکت اچي ته خو ظاهر ګورې چې دا خو د 40 زرو نه یو کم 40 پاتې شوې یاره خو یاد وساته الله به تا ته داسې مسایل نه جوړوي چې ستا دا پیسې پې ولیکي کله چې سړی زکات نه ورکوي نو بیا د هغې نقصان ګوره کله به یو مسله جوړېږي کله به بله مسله جوړېږي اختلافات به جوړېږي جنګونه به جوړېږي ناڅاپه و بیمارۍ چې کم دی نو راځي څه یو څه څه بل څه تاڼو تحصیلونو باندې تبلیغیان خبره کوي وایي چې خدای زمونږ مال د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو کې د خرچ کېدو نه بچي دا ډېره قوي دوا ده ډېره زبردسته دوا ده نو دا موږ به غواړو هم د الله نه چې خدای دغې نه مو بچ ورسره به چې څوک د مال خاوندان دي نو ګورې زکات به ورکوي زکات به ورکوي او دویم زکات چې موږ ورته وایو هغې ته عشر وایي د شریعت په اصطلاح کې هغه دا دی چې د چا د پټي نه څومره پیداوار وشو لکه اوس تماکو خلکو سنبال کړ جوار لګیا دي خلک سنبالئ چا ریبلي دي او د چا جوار پاخه دي د دې پټي نه چې ستا څومره څه کېږي نو که دا پټی ستا د للمې دی د وچې ځمکې دی اوبه پې نشته نهر پې نشته نو د هغې نه به 10مه حصه ورکې او که دا پټی نهري دی ته پې خواري کې محنت پې کې لختې دې وله جوړ کړې بندونه وله برابرې ستا د اوبو یو نمبري هغې ته ځان رسې نو چې څومره آمدن وشو نو اولنی به د هغې دغه دی چې ته به ترې نه 20مه حصه ورکړې ستا تماکو په اوچر چې تا ته کمې پیسې راغلې نو دغه پیسې به اول په 20 تقسیم کړي هغې نه به هغه پیسې چې لاړې شي دقه زکات دی دا به ورکړي ډېر خلک دا تپوسونه کوي یاره په دې تماکو خو خرچه شوې ده او په دې کې موږ خاوره اچولې او په دې کې مو ډېران اچولې او په دې باندې ګریټي دا خو دقې خوارۍ او دې تاوان دا پیسې ډېرې کړي
ګنې که دا خواري دې پې نه کولی او ټل خرڅې نو ټل به دله 1 لاک کوي او چې محنت او خواري دې پې وکړه ځان دې پې ستړی که 1.5 او 2 لاکه به دله کوي نو د هغې نه شلمه د دې پټي نه چې هر څومره 20 منه غنم پیدا شو 20 منه جوار پیدا شو 1 من به د هغې د ورکې چې دا نهري ځمکه ده خو زما ورونو یو خبره یاد وساتئ که تاسو فکر وکئ نو دا هم ډېره کمه شرحه ده وجه دا ده چې خدای پاک دومره مهرباني کړې ده چې تا غنم کرلی دي نو د غنمو په دانو کې په تا زکات لازم کړی په بوسو کې نه دی حالانکه بوس نن سبا څونه قیمتي دی هلکه چې دا غل تریشرو په زمانه کې ته بوس اخلی هم په 1000 روپۍ درته یو بوج پریوزي نو دا بوس نه دي دا د غنمو نه زیات قیمتي دي دا درته الله مفت پرېښودلي کومه خرچه چې دې کړې هغه دله بوس واپس راګرځوي که نه یار ته دا خرچې فکر ولیکې چې دا خرچه به ترې لر کوم او که به ترې نه لر کوم نه خرچه به ترې نه لر کې خرچه خو الله تا ته واپس کړه که نه یار خو شکل یې ته بدل کړ تا مساله اچولې وه تا خاوره اچولې وه تا پې مزدور لګیا کړی و هغه د ته الله په بوسو کې واپس کړ ګنې حساب پې وکړئ دا زمیندار دلته ناست دی دغه رنګې جوار دی وشو جوار نو چې جوار دی وشو نو په ټانټو کې د باندې څه نشته ټانټې اوس څاروي خورم نشته خرڅي صرف د جوار په دانه کې توقې تا ته مفت پاتې شي ټولې جمعې بلوه تماکو دی وشو نو د دې زمیندارو دا حالات مونږ کتلی دي د تماکو هغه ډانډې پاتې شو که نه هغو خرڅوي نه که نه دا د دوی زبردست خشاک دی په ایمان د دې بټو نه واله د راتلونکو بټو پورې دا خشاک پروت دی د راتلونکو بټو پورې دا خشاک پروت دی عام خلک غریبانان څوک من خشاک راوړي او څوک 2 من راوړي څوک ډېر او څوک کم راوړي امنګ په پټي کې دا ونې د دې خشاک دپاره دونه خشاک لګي چې د خشاک دپاره صرف ونې کړو او د زمیندار کاکا که لږ غوندې پټیم دی یو خو ډېر پټي والا لږ غوندې پټیم دی هغه تماکو کرلی و او د هغې هغه ډانډي سنبال کړه نو د کاله پورې چې کوم دی د خشاک نه خلاص دی هم د نغري د خشاک نه خلاص دی هم د تنور د خشاک نه خلاص دی دا درته الله مفت درکړي ته چې ټول کال دا خشاک راوړي هر سړی د خپل کور ته وګوري په کور کې 10 کسان دي نو څونه ډوډۍ پخیږي څونه چای پخیږي څونه ترکاري پخیږي د خدای بنده دا خو ستا د ورځې 1 من خشاک لګي او هغه تا ته الله مفت درکړی نو دا ته بوسونه مه کوه چې خرچه به ترې وباسو که خرچه به ترې نه خرچه به ترې نه وباسې نو یو دا خبره ده چې زکات هغه به د خپل مال نه ورکې د پټي نه وشو نهري پټی دی شلمه بوس درته مفت پاتې ټانټې درته مفت پاتې او موږ ولې موږ خلکو کې یو بله غلطي شته شوتل هم کرلی شوتل زکات موږ نه ورکو شوتل نه به زکات ورکې خیال کې مراله 10 تیره دي کرلی مثال په طور نیم تیر به هغې نه زکات ورکې یا به داسې وکړي دا شوتل به قیمت کې شوتل به په چا قیمت کې چله دا شوتل د 100 روپو دی نو چې د 100 روپویي د هغې شلمه حصه به چاله خیراتي ورکړي زکات کې به ورکړي شوتل بیا ریبه دې خبرو بس سوچ پکار دی دا په مال کې برکت راولي چې دا زکات دی او چې زکات دی ور نه که نو ګورې مال کې برکت نه راسي لالهندي به پریشانه به یو مونږه منډې او ترړې ډوډۍ مخکې و مونږ به ورپسې او د دې نه علاوه په دې مسلمانانو باندې دا خبره لازمه ده چې دوی به موقع په موقع باندې د زکات نه علاوه نورې صدقې هم کوي
عام مسلمانانو سره به د زکات نه علاوه تعاون او امداد هم کوي د دین د پاره به خرچه هم کوي جمعات او مدرسې د پاره به خرچه هم کوي دا په زکات نه کیږي دا به باقاعده تور باندې دا به زمونږ په ذمه لازمي چې د چا وس کیږي چې مونږ د خپل غریب ورور سره څه نه څه امداد وکړو هر چاته په خپل کلي کې غریبانان معلومي که نه نو چې ستا وس کیږي لکه نور څه هېڅ وس نه کیږي نو مړه انګولې خو وکرولې ترکاري وکرولې یو ډوډۍ د وظیفې په شکل مړه هر ماښام چا کره لیږه که نه یو غریب کور که نه دا ستا د مړي په انتظار ستا چې یاره زما دا کشران ما پسې صدقه کوي که نه کوي دعاګانې راته کوي که نه کوي بعضې خلکو له الله ډېر لوی زړه ورکړی ډېر لوی زړه هغوی ډېر لوی تعاون او امدادونه کوي لکه زمونږ دی جومات کې یو زما یو معتقد دی سعودي عرب کې انجینیر دی د آخري ټول کار هغه کې تقریبا 35 لاک روپۍ لګوي او موږ دعا همیشه داسې کوو چې خدایه د 10 روپو نه د 10 روپو نه د لاسو خپو د خدمت نه واله چې چا څومره خرچه کړي خدای د دنیا آخر خوشحالۍ نصیب کړي زمونږ په وس کې خو دعا ده که اوس هغه یو سړي موږ 1 لاک روپۍ چا 50,000 چا ډېرې چا لږې هغې خو زمونږ خو دا وس نه کیو چې اوس هغې له هغه پیسې ورکړو خو دعا خو ورته کولی شو که نه زمونږ تمنا وه چې مونږ به مدرسه شروع کوو د ډېرې زمانې راسي خو د حالاتو تقاضاګانې به داسې راتلې چې هغې دپاره مونږه څه عملي قدم نشو اوچتولی الله جل شانه کرم وکړه مهرباني وکړه جومات هم خدای جوړ کړو دلته نږدې ځای جوخت الله مدرسې علم راکړو او چې چا راله راکړه نو د کلي د ریټ نه راله ارزان راکړه دا هم یو لویه خوشحالي خبره ده لویه خوشحالي خبره الله دې د هغې د دنیا آخر خوشحالي نصیب کړي په دې فکر کې موږ پراته وو اوس چې یاره په دې باندې موږ تعمیر شروع تش پټې خو مدرسه نه ده اوس مدرسې شروع مونږ کړي په جومات کې الحمدلله جومات راته دوه چاته دی ښه کېږي پکې ولې نه کېږي پکې خو چې ځان له یو مستقل ځای نو دا زیاته د خوشحالۍ خبره ده نو الله جل شانه یو مهرباني وکړه ما ته پرون زما یو شاګرد دی مرید مې دی هغه راته ټلیفون وکړ وی دلته مونږ 2 کاناله ځمکه اخیستې ښکته په دې کبو کې د هغې نه یو کنال مونږ تاسو ته درکوو چې هغه خرڅه کوي او د مدرسې کار پې شروع کوي ټول وایي سبحان الله د دې بدله مونږ سره نشته د دې بدله مونږ سره بلکل نشته بس دا بدله را سره ده چې خدایه دغه لویه قرباني دا عظیمه قرباني چې دی وکړه خدایه دا د دواړو جهانو د نجات ذریعه وکړه د هر قسم آفاتو بلیاتو مصائبو تکالیفو بیمارو مرضونو نه حفاظت نصیب کړي دعا خو کولی شو که نه تاسو مرته دعا کوئ ځکه چې دا تعاون هغه چې کړی دی یا دی جومات له چا څه راوړي دی زمونږ په خاطر راوړي مونږ ورته ښه خلک ښکارو په دې پوهېږي چې یاره مونږ یا ښه یو یا نه یو د ځان دغه نه کوو مونږ به ښه نه یو خو هغوی ته ښه خلک ښکارو چې بهی دا غبن والا خلک نه دی دا دوکې والا خلک نه دی دا صحیح پیسو لګولو والا خلک دی نو الحمدلله الله جل شانه هغه ځای مونږ ته راکړه
نن موږ د هغې څه کچه غوندې کچ میچ وکړو 2 کناله ځای 1 کنال موږ ته شو او 1 کنال چې کوم دی هغې ته په خپله باندې پاتې شو او دا یو زنانه دا عمل وکړه. ښه دا ورسره یاد وساتئ، یو زنانه، دا زنانه ګورې په دې چنده ورکولو کې زموږ د دې نارینهو نه ډېرې تکړه اکثر کالي راوالي موږ له دوی جومات کې خلکو والی هم رالیږي، زنانه والی هم رالیږي چې هلکه دا والی په دې جومات کې نو والی به څنګه لګی په جومات کې دا هغه هم په زرګر باندې قیمت کړي چې هلکه دا د 100 روپو دي ځکه چې موږ ته خو د زرو پته نه لګي. نو دا یو زنانه د اتیانو دلته ځان له 2 کناله ځای اخیستی و، 1 کنال یې رور له ورکوي په دې کې ته ځان له کور جوړ کړه، 1 کنال یې موږ له راکړه د مدرسې دپاره. الله پاک دې دنیا آخر ښایسته کړي او الله دې په هغه سخت ځای کې په کار کې چې هلته بغیر د عمل نه بل څه نه پکاري. دا صدقه جاریه ده ځکه چې څنګه دا جومات دی په دې کې مونځ کېږي، په دې کې تلاوت کېږي، په دې کې ذکر کېږي، په دې کې عبادات کېږي. نو به که دې کې چا د لاسو خپو خدمت کړی او که 10 روپۍ ورکړي دي او که 1 لاک یې ورکړي هغه ټولو ته به یو شان ثواب الله ورکړي. د خدای په خزانو کې څه کمی شته؟ نشته. نو دغه ځای مونږ له په دې شرط راکړی دی چې دې کې به زه کور نه جوړوم، دا به زه خرڅوم او د هغې پیسې چې راشي نو په هغې باندې به د مدرسې کار شروع کوو او انشاءالله که د مدرسې کار موږ شروع کړو چې څنګه خدای راله په 1 کال کې دنه 2 چته جومات جوړ کړو نو انشاءالله چې دا مدرسه به هم په 1 کال کې خدای جوړوي انشاءالله. موږ به دا هغه لوی ذات نه دا توقع ساتو. نو دا مې تاسو ته دا خوشخبري ځکه واوروله چې تاسو ټول خوشحالېږئ په دې خبره باندې. د دین په کار یاره څوک نه خوشحالېږي، کافر به نه خوشحالېږي چې دین ترقي کوي، مدرسه ترقی کوي، جومات ترقی کوي. نو خامخا په دې باندې هر مسلمان بنده زړه کې ایمان دی هغه پې خوشحالېږي. بله آخري خبره کوم راته یو خوشخبري درته اورم. خوشخبري دا ده چې زمونږ باباجي رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلی و په عربۍ کې او د دې مقصد دپاره و چې په دې معاشره کې کمی د شریعت خلاف کارونه کیږي هغې باندې دا کتاب لیکلی و. د ویښتو مسله په هغې کې ده، د لباس مسله په هغې کې ده، د اغوستلو خرڅولو د پیغمبرانو علیهم السلام د ګناه نه د پاکېدو مسله په هغې کې ده، دارنګې د کور د خیر او د برکت او هغه خبرې چې په کور کې بې برکتي راولي دا په هغې کې دي. نو بېشماره مسایل په هغې کې دي خو په عربۍ کې نو عامو خلکو د هغې نه فایده نه شوه حاصلولی، علماو ته فایده حاصلولی شوه. نو زما والد صاحب رحمه الله الله دې غریق رحمت کی هغه ما ته ووې د نن 20 کاله مخکې په پښتو زه ولګېدم ما په پښتو کې ترجمه که او کوم ځای چې لږ واضح کول غواړي د هغې تشریح مې مسره نو هغه کتاب مونږ هغه وخت کې چاپ کړ او دا هم درته ویم چې زیاته خرچه هغه زما والد صاحب پکې وکړه، ډېر تقریبا ټولې پیسې هغه راکړې کېدلې وې. هغه کتاب چې په پښتو کې ترجمه شو یو بل یوړو نوروره خلکو دا ویناګانې شروع کړي چې بهی موږ خو هر سړی په پښتو نه پوهېږو، اردو نن سبا دا اردو ډېره عامه شوې ده او تعلیم یافته هلکان اکثر په پبلک سکول کې سبق ویل ته پښتو نه په پښتو اډو پوهېږي نه. نو وی چې دا کتاب پښتو نه ما پښتو کې ترجمه نو چا خطونه را لیږل، چا څه کول څوک به راله دلته څوک به بل چاته وینا وکړه چې یاره استاد یې خو ډېر ښه کار کړی خو که دا کتاب یې په اردو کې ترجمه کړ نو بیا به د هر چا دپاره فایدهمند شي. نو ما په هغې باندې په 2015 کې کار شروع کړ، د نن نه 15 کاله مخکې. هغه زه بیمار شوم او ما اپریشن وکړ، کار مې پې شروع کړی یو څو صفحې مې لیکلی هم وي، اپریشن مې وکړ
نو ډاکټر ما ته ووي ورپسې روژه جوخته را روانه وه د روژې نه 15 ورځې مخکې ما اپریشن کړی روژه پسې را روانه وه وی چې ته به روژه دلته نه تېرې اولې ما ته وی ته به روژه نه نیسې ما یاره روژه خو نیسم خو خیر وی چې هر څه کې خو ته به یخ سوات دیر ته لاړ شي نو زه سوات ته لاړم او که ستاسو یاد یې دې ملګرو نو د جمعې په ورځ به سهار وختي د هغه ځای نه را روان شوم دلته به د جمعې لمانځه له راتلم بیا به چې کوم دی تلم نو هغه بیمارۍ په وجه باندې هغه کار نیمګړی او ناقص پاتې شو بس چې یو کار یو ځلې پاتې شو نو بیا پاتې یو کال مخکې په هغې باندې موږ دوباره کار شروع کړو زما شاګردان دي څه مې هغې ته حواله کړ د اتیانو مفتی افسر علي صاحب بهترین عالم دی چونکې هغې په کراچۍ کې وخت تېر کړی ته 9 کاله نو د دې اهل لسانو سره ژبې والا خلکو سره چې وخت سړی تېر کړي نو هغه ژبه ورله بیا ښه ورځي هغې کې بیا مذکر مؤنث کې خطا کېږي نه نو هغه محنت جاری و الله پاک هغه کتاب چاپ ته راغی مخې ته راغی اوس هغه کتاب الحمدلله موږ راوړی دی چاپ کړی مو دی او د هغې په کار دا ده چې دغه کتاب د هر مسلمان بنده په کور کې دا چې تاسو ګورئ تاسو ته بیا پته ولګي چې آیا دې کتاب کې دا فواید څومره دي د هغې مونږ رعایتي قیمت 140 روپۍ لګولي دي ځکه چې په هغې باندې خرچه ډېره راغلې ده نو مونږ پکې ګټه نه کوو مونږ وایو چې صرف د دین د اشاعت دپاره لکه څنګه چې مونږ د جماعت محنت کوو څنګه د مدرسې محنت کوو څنګه درس و تدریس کوو الحمدلله زه تخبې ته مدرسې ته زما شاګرد دی د هغې مدرسه ده په خپل خرچ ځم په خپل خرچ راځم او خالص د الله د رضا دپاره درس کو د حدیث دلته خالص درس او دا مدرسه چې الله پاک نو په هغې کې به مستقله بیا مدرسه روانوي که خیر اوس هم الحمدلله د کلي بچي باقاعده ته ور سبق له راځي وایي نو انشاءالله چې دغه کتاب په کار ده چې هر یو ملګری هغه واخلي بلکې که وس د چا کېږي 2-4 کتابه دې والي 15 دې والي نو خپلو یارانو دوستانو له دې ورکړي دا هم صدقه جاریه ده لکه څنګه چې مونږ محنت خپل وخت خپل بدن خرچ کړی دی او کتاب هم چاپ کړ اوس تاسو له هم څه پکار دي زموږ وروڼه یې مسلمانان یې د دین په اشاعت خوشحالېږئ نو دا کوشش وکئ چې هر یو کس خو یې واخلی خو که چا زیات واخیستل نو زیاته ښه ده چې هلکه دا به فلاني ځای کې رور دی دا به هغه دا مې ماما دی دا مې کاکا دی دا به هغه راوړم دا آخري خبره ستاسو خدمت کې مې عرض کړه الله دې موږ ته عمل نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين